لږ وضاحت کوم په پښتو کې پرون ما یو ویډیو کلیپ هم کړی دی اب اردو ژبه کې مې کړی په پښتو کې هم دی کړی دا وایي نبی علیہ السلام باندې اعتراض وکړي وایي نبی علیہ السلام په عهد ابراهیمي کې نه دی داخل وایي دا عهد چا سره شوی دی دا وایي بني اسرائیل سره شوی دی وایي تاسو خو بني اسماعیل کې دا نبی علیہ السلام وایي تاسو بني اسماعیل ته ثابت کوي په صحیح سند سره موږ ورته مسلم شریف صحیح حدیث دی نبی علیہ السلام فرمایي الله تعالی د اسماعیل علیہ السلام په اولاد کې کنانه خوښ کړه کنانه کې وایي قریش خوښ کړه قریش کې بني هاشم او په بني هاشم کې زه خوښ کړم نبی علیہ السلام دا د قرآن د اسلام د حقانیت یوه نښه ده ملزبانو نبی علیہ السلام وایي ادنان پورې زما نسب بالکل صحیح ثابت دی ادنان نه خوا پکې اختلاف دی دا خو د اسلام د رښتینوالي دغه دی څه شی دی نښه ده چې نبی علیہ السلام په بني اسماعیل کې دی د مسلم شریف صحیح حدیث دی البته موږ تاسو ته چې تاسو د عیسی علیہ السلام نسب نامه ثابت کړئ د دوی دا نظریه ده چې دا کله زموږ دا نظریه چې عیسی علیہ السلام بغیر د پلاره پیدا شوی دی څه د دوی وایي چې دا د یوسف د سره منګني شوې وه کوژدنې شوې وه کوژدنې چې شوې وه خو بغیر د ورسره لاصحبت نه و کړی چې دا عیسی علیہ السلام پیدا شو نو موږ تاسو نسب د چا ثابتوي په بایبل کې د یوسف ثابتېږي د مریم نسب ماته ثابت کړي چې دا بني اسرائیل ده مریم علیہ السلام ماته پوهېږئ په دې زما په سوال جواب اعتراض باندې که نه پوهېږئ عیسایانو نه موږ دا سوال کوو که تاسو نسب نامه ثابتول غواړئ نو عیسی علیہ السلام خو د یوسف نه دی پیدا اخو د الهام په وجه اخو د جبریل امیل د برکته پیدا شوی چې هغه روح دی کې دا کړی څه کړی د په رحم کې پوکړی مولوي صاحبانو پوهېږئ که نه پوهېږئ زما په دې خبره نو که تاسو نسبنامه ثابتوئ په بایبل کې د مریم علیه السلام نسبنامه ثابت کړئ چې دا بني اسرائیل ده پوه نه شوئ تاسو خو د یوسف ثابتوئ د یوسف کتاب متا کې لیکلي د یوسف د پلار نوم څه شو یعقوب په لوقا کې لیکلي دی علی نومو د ابراهیم علیه السلام نه تر د عیسی علیه السلام پورې یو کتاب لیکلی دی 140 نیکونه په بل کې لیکلي 55 نیکونه تا سره خو د عیسی علیه السلام نسبنامه ډېټه خپله محفوظ نه ته راځي په نبی علیه السلام په ډېټه باندې اعتراض کوي دوی وایي په عهد کې نه دی شامل څه دی موږ ورته دا هم ثابته کړه عهد نه مراد څه دی ته به بایبل راولي بایبل که تاسو سره پوهېږي راوړئ چې زه ته وښیم کتاب عهدنامه قدیم او جدید دواړو کې وضاحت موجود دی کتاب پیدایش اول کتاب دی د عهدنامه قدیم د دې په 19 باب کې د 9 نمبر آیات نه در 14 پورې مولوي صاحبان په دې وضاحت موجود دی عهد نه مراد ختنه ده ابراهیم علیه السلام ته الله وایي زما ستا او ستا د بچو سره ابدالآباد عهد دی دا ختنه به کې په 8مه ورځ وایي اوس ختنه وکړه هغه وخت کې هغه نوي کالو چې هغه څه وکړو ځانې سنت کو ابراهیم علیه السلام بیا اسماعیل علیه السلام پیدا و هغه هم سنت کو په دې ترتیب سره روانو بیا چې کله راشي کتاب خروج ته راشي یو 10 نمبر باب بني اسرائیل ته الله وایي ای بني اسرائیلو تاسو شپږ ورځې کار کوئ اوومه ورځ زما ده سبت به مناوئ او دا به ابدالآباد عهد وي نو ما ورته ویل عیسایانو تاسو په دې عهد نه وتلي یاستئ په د کتاب پیدایش 14 نمبر آیات وایي کم یو سړی وایي جو مرد ختنہ نہ کرے وایي جس مرد کا ختنہ نہ کیا جائے اسے اس قوم سے مٹایا جائے گا میں تاسو خو د بني اسرائیل نه وتلي یاستئ عهد نه څه مراد دی ختنه مراد دی دا نه چې دی نبوت مراد اخلي دا خبرې بس تاسو ذهن کې وي مولوي صاحبانو زه تاسو وایم که نه چې په الحاد کار کوې نو ته په مذاهب علم نه به ورسره خبرې د دوی د کتابونو نه به خبرې ځکه چې د اسلام حقانیت به ته څنګه ثابتې نو عهد نه مراد ختنه شوله تاسو خو ما بل سبت نه عیسی علیه السلام انکار کړی دی د خالی په ورځ سبت نه مراد خالی ورځ مناول د خالی په ورځ به عبادت نه کې کونو قردتن خاصین آیات چې په استدلال کوي مولوي صاحبانو د خالی په ورځ باندې د شاګردانو یو باغ ته ورننوتل ځان له فروټ راش کول یو پټي ته ورله ځان له وږي مږي راش نو یهودیانو په اعتراض وکړو چې حضرت ستا د حوارین چې دي دا خو د سبت به احترامی کوي عیسی علیہ السلام ورته وایي ابن آدم سبت کے لیے نہیں بنا ہے بلکہ سبت ابن آدم کے لیے بنا ہے نو هغه وخت کې سبت نه انکار کړل نو عهد کې تاسو د سره شامل نه استئ عهد منګ مناوو منګ مسلمانان الحمدلله ختنه کو منګ د یو مسلمان د یو خو چې بغیر د ختنی مولوي صاحبانو نو دا اعتراض کړو دا